الناس باب د بیان د هغه احادیثو کې چې راغلي دي په باره د غسل د میتیازو د انسانانو کې، ځکه د نجاست د بولو الانسان قائل دی. رسته بابونه راځي. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لصاحب القبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی لصاحب القبر فبارد صاحب قبر کی. صاحب قبر تینے دی فرمائلی لصاحب القبر فی صاحب القبر د صاحب قبر بارک دته عذاب ورکول کیږي وری کان لا یستتر من بوله د بد خپل امتیازو نه ځان نه سات. ولم یذکر سوا بول الناس، او نی دی ذکر کړي ما سوا د بول د انسانانو نه، نور بولی نه دی ذکر کړي. بول الناس دی حدیث کی ذکر کړي چې سبب د عذاب قبر شه دی بول الناس. الک تاسو به پوښی نو د درای دار چې بول الناس دا پلیتی دی، بول د ما یکل لحمه پاکی. وفي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمون عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجتي، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کلتا غٹ حاجت تا اتیتو بیمائن ما باوت پسی اوبو وروڑے فیغسلو بیہی زان بے پاغی وینزو. دلتا اعتراض دے چھ مناسبت دا حدیث خود باب سارا نشتا، زکا باب کے باب پی غسل البول دے او دیکھ خوی ذات تبرزا راغری دی او تبرز غٹ حاجت تتللو توائی خروج الالبراس براس غٹ او دسمات. جواب دارے چې غټ او دسماتی ته څوک لاړ شي نو ورکوټ او دسمات هم ورسره کوي، نو هغه ته من باب طریق الاولا ثابت شي. په پوه شئ. دویم دارے اذا تبرز خروج الى البراز، براز زنگل تا وی صحرا تا، خروج الى الصحرا صحرا تا بتا نو دیکھی چیزا ضروری نا چی غٹ او دست ماتا ہو او ارکوٹ او دست تا. واہ باب وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستتر من الموت واما الاخر فكان يمشي في النميمه ثم اخذ جديده ربه فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحده. قالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنه ما قال اليه بصاره. قال ابن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا عمرو سمع مجاهدا مثله. بابن دا باب بلا ترجمت الباب دے. بعضی وجہ دا باب بے زائد ہے ذکر مقصد تشو امتیازو ذکر پکی کی، اور بعضی وجہ دا کاتبینو نا خطائی را غلینا. خود صحیح دا چه کاتبینو نا خطائی نا دا را غلیل، بلکہ دا باب دس دیر مخ کے باب پر نسبت لکا پسل کل پسل من الباب السابق، ځکه باب سابق کې حکم د دنیا د بولو ذکرو چې حکم د دنیا اداره چې دا نجسی دي دا به وینځي، او اوس حکم د آخرت ذکر کوي چې ځان ته نه ساتي نو عذاب قبر کې بغیریږي. بی قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا عمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو قبرون تیرے دا. فقال انہما لا يعذبان، نبی علیہ السلام فرمائے دیت عذاب ورکول کی وما يعذبان فی کبیر،
او دوی ته عذاب نه ورکول کېږي په غټه خبره کې. غټه دا معنا نه ده چې ګناه کې غټه نه ده، معنا دا ځان ساتل دې غټ نه دي. اما احدهما چې یو دی په کان لا یستتر من البول، ځان به نه بچ کاو د تشو امتیازو نه. وعمل آخر دا بل په کان یمشي بالنمیمه، تک به کاو په چغل خورای سره. ثم خذ جریدة رطبة، بیا څانګه راواخیسته لمده د ونې په شقها نصفین، کټې کړه دوه ټوټې، په غرضه پې کل قبر واحده، خښې که په هر قبر باندې یوه عیسه. قال یا رسول الله لم فعلت هذا، داسې دې ولې وکړو؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ییبسا، شاید چې دا قبر سپک شي د دوی دواړو نه تر کومې پورې چې دا نه وي وچ شوي. دا معجزتن دله دا معلوم شوي و. او یا بعضې وایي چې نه دا لوند چې نو ته خدای تسبیح بیانوي نو عذاب قبر پکې سپکېږي. دا د هغې خصوصیت و، موږ له داسې نه دي پکار چې ونې پې خښې کو یا څانګې، بس تلاوت وکړو یا سبق ووایو او یا تسبیحات وایي ثواب ورته وکړو. قال ابن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش سمعت مجاهدا مثله. مخکې خو محمد ابن المثنى روایت کړی و د محمد ابن حازم نه، او هغه روایت کړی و د اعمش نه، او اعمش روایت کړی و د مجاهد نه په عنعنې سره. خیالم دی عن مجاهد، او اعمش خو مشهور مدلس دی، او عنعنه د مدلس نه د قبوله. هلکه پې پوه شئ. دلته د ابن المثنى وی بل سند شته ما سره چای کې ما ته حدیث وکی بیان کړی دی، او هغه روایت کوي د اعمش نه، او الته اعمش عنعنه نه کوي د مجاهد نه بلکې سمعت وی. نو دلته په روایت د چا کې د محمد ابن خازم کې دلته د عنعنه په سما باندې محموله ده، ځکه د وکی په روایت کې سما شته که نه چې سمعتو مجاهدن. هلکه بیا وایي شئ اسلو. باب ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس الاعرابیہ حتی فرغ من بولی فی المسجد. بعد دے پا بیان دے پریخودو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی او خلقو. نبی علیہ السلام دا ترک مصدر دے او مضاف دے فاعل تا چی نبی دے والناس او معطوف دے پا نبی دا مجرور دے. یاد سے دے بابن ترکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس الاعرابیہ، نبی علیہ السلام او خلق باندې چې پرې خود حتی فرغ من بولی فی المسجد، تر دې چې امتیازو نه فارغ شي جمعات. یعنی لږ ځای دغه نجس کاو او که پاسولی وی نو ټول جمعات به یې لړلی وی. هلکه پې پوه شي نو دې وجې نه یې پرېښودو. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام قال حدثنا اسحاق عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم راى اعرابيا يقول في المسجد فقال له حتى اذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو بانډه چې ولیده، یبولو په المسجد، جمعات کې تشې امتیازې کول. صحابه ورته ما فقال نبی علیہ السلام ورته وی دعوه پرېږدئ حتی اذا فرغ، تر دې پورې چې ښه فارغ شي زړه سپک. بیا دعا بماین فصبه علیه، نبی علیہ السلام اوبه راوغوښتلې فصبه علیه، واچولې په دې اوبه یې پې واچولې صفای. او موږ وایو چې وچوالی طهارة الارض یبسها، چې وچ شي م صفا دی، او که لمدي نو اوبه پې واچوه اوبه لرې که بس پاک شي. الله مقشان باب دے گورئی، باب دے په بیان د تویولو د اوبو په بولو باندې په جومات کې هم دغه حدیث ذکر کوي. وایي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قام اعرابي فقال في المسجد تناوله الناس، خلق ورته جبه ور پرېښوده. تناول خلق ورته ویل ما هله. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وغريقوا على بوله سجلا من ماء او قال واچوئ په بولو د سجله من ماء، سجل ډولچه د اوبو.
وړې ته سجل وي او ذنوبا یا غټه من مایندو بو الله انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. تاسو لېږل شوي یئ مقرر شوي یئ پیدا شوي یئ چې په خلکو اساني وکړئ او نه یې لېږل شوي چې په خلکو تاسو سختي وکړئ سختي مه کوئ. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك قال جاء اعرابي فقال في طائفه المسجد فزجره الناس فنهاه النبي فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأريق عليه. نبی اسلام امر وکړ په یو لوی ډولچې د اوبو په حریق علی په امتیازو باندې واچول شي. هلکه پې پوه شي. باب بول الصبیان باب دی په بیان د تشې امتیازو د ماشومانو کې. د ماشومانو تشې امتیازې څنګه دي تاسو پې پوه. هلکه ظاهري او را مسلک دا دی چې د ماشومانو تشې امتیازې پاکي او د جمهور رایه دا ده چې مطلقاً تشې امتیازې ناپاکي دي که د ماشومانو وي که د غټانو یا د جمهور په خپل میند کې اختلاف دی چې د ماشومانو امتیازې به څنګه وینځي طریقه د غسل یې څه ده. صحیح شو. زمونږ رهنا په مسلک دا دی چې د ماشومانو کې جنۍ او که هلک امتیازې پلیتې دي هلکه طریقه د وینځلو کې لږ فرق شته. صحیح ده. او دغه د نورو مذهبونو کې امام احمد رحمه الله وایي چې د جینۍ امتیازې څه دي ګنده دي او د هلک امتیازې هغې کې نزحه کافي ده. نزحه دغه اوبه پې اچول چڼکاو به کوي. موږ وایي دلته نزحه په غسل خفیف باندې محموله ده. چڼکاو وروسته راځي که نه هلکه پې پوه شئ. د دغه په باره کې د حیض د وینې باره کې نزحه راغلی ده. هلته دوی هم وایي چې د چڼکاو په معنا سره نه ده بلکې غسل دی. نو دلته مونږ وایو چې نزحه راغلی ده دا په معنا د چا سره هلکه پې پوه شئ. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنها قالت في رسول الله صلى الله عليه وسلم بصغير فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه. وبه قال حدثنا عبد الله بن ګورئ ام المؤمنین وایي چې اوتیه رسول الله صلی الله علیه وسلم بصبي نبی علیه السلام ته یو ماشوم راوړی شو. دا عبدالله ابن زبیر او یا د بل روایت کې راځي چې دغه دا د ام قیس زوی ابن ام قیس فبال علی ثوبه نبی علیه السلام په جامو یې تش او دسمات. نبی علیه السلام ماشومانو سره مینه وه چې ویلې د چا به راوړو نو ځان سره به یې کښېنه او په غېږ کې ښکلول به فدعا بماء فاتبعه ایاه بیا اوبه راوغوښتلې فاتبعه نبی علیه السلام د اوبه شاته کړې. فاتبعه اتباع کی ضمیر دی چې نبی ته راجع د هغې فاعل دی هوی مفعول اول شو ایاه مفعول ثانی. فاتبعه ایاه دا اوبه یې شاته کړې ایاه د دې امتیازو پسې یې پې پرېمینځلې. الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن قيس بن حسن رضي الله عنها انها اتت به الى صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله في حجره فقال على ثوبه فدعا بماء فرزقه ولم يغسله. ام قیس بنت محصن وی چې دې بچی راوستو ماشوم لم یاکل الطعام خوراک کې نو شروع کړی نبی علیه السلام ته. نبی علیه السلام کېناو حجري په غېږ کې فبال علی ثوبه فدعا بماء فنزه نزح یې وکړه ولم یغسله. تاسو پې پوه چې مسلم په روایت کې داسې دی ولم یغسله غسلا نو غسلا یې ګورې مفعول مطلق دی ولم یغسله غسلا ثقیلا درانده وینځلې پې ونه کړه تاکید دی د یغسله دپاره که نه ښه وینځلې ونه کړه بلکې نزح یې وکړه معنا غسل خفیف یې وکړه. جمع به د احادیثو راشي مونږ احناف وایو
او دا نور وای چې نه صرف چڼکاوم کافي دی نه هلکه تاسو پې پوه چې 5 ماشومانو نبی علیه السلام په غېږ کې امتیازي کړي یو شاعر په شعر کې جمع کړي یو حسن دی بل حسین دی بل عبدالله ابن زبیر دی بل سلیمان دی بنی ابن حشام او 5م ابن ام قیس ام قیس زوی دی هلکه تاسې به پوه شئ د ام قیس نوم جزامه وه باب البول قائما وقاعدا باب د په بیان د تشو امتیازو کې په ولاړ او په ناست تشو امتیازې سړی په ولاړ هم کولی شي او په ناست عام معمول دا دی چې په ولاړه به یې کوې که څه عذر په ناسته به یې کوې که څه عذر نو په ولاړه هم کولی شي په ولاړه څه مستقل سنت نه دی بلکې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم کړي دي د عذر په وجه کړي دي یا هلته د ناستې ځای نه و ډیرانو یا بیماری د وجې نه کړي کېناستی نه شه یا د علاج د وجې نه کړي چې ملا د درد علاج دی پکې مختلف توجیحات پکې کېدی شي د حدیث کې ثابت دي عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې تاسو د چا ویل چې نبی علیه السلام په ولاړه امتیازي کړي فلا تصدقو تاسو یې تصدیق مه کوئ معنا یې دا ده چې چا درته ویل چې نبی علیه السلام په طریقې د استمرار سره په ولاړه کړي دا مه منئ کله کله خو یې کړي که نه الله قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم صفاقة قوم فقال قائما فدعا بماء فتوسع نبی علیہ السلام راغی حیران دی قوم ته تشي امتیازې په ولاړه وکړه بیا یې اوبه راوږدي او داسې وکړه نو په باله قایما ثابت شه که قاعدن ثابت نه که ګورې باب کې خو باب البول قائما و قاعدا نو ځکه هغه عادت مستمره د نبی علیه السلام دا یو ځای کې قیام کړی دی قائما کړي دي نور خو په ناسته شوي هغه ثابت دي اوس یو اعتراض دی هغه دا دی چې د یو قوم ډیران له راغی او نبی علیه السلام پکې امتیاز یې وکړه او د خلکو نه خو اجازت نه و غوښتی که نه پردي ځي کې تصرف وکړه پردي ملک کې دا خو نه ده جایزه جواب دا چې دې کې اذن عامي اجازت عامه ډیران باندې څوک نه خفه کېږي چې څوک پکې اودس مات یا غنو کې غني چا کړلی یو پټه یو ته پکې اودس مات کې څوک نه خفه کېږي او شوتل کې چې مات کې نو بیا خفه کېږي او یا هغه ترکاري کړلی یو ته ورشي پکې اودس مات کې نو بیا خفه کېږي نو عام عادت داسې دی عادت عام چې خلک په دې نه خفه کېږي باغ کې سړی تش اودس مات کړو نه خفه کېږي چا دیوال بیخ لکینې اودس مات کې عام خلک نه خفه کېږي دې اجازت ته اذن ته د دې حاجت نه و تاسې پې پوه شئ واه باب دی په بیان د امتیازو د ملګري خوا ته او ځان پټول بالحایط په دیوال دیوال ته سړی ځان پټ کړي مخې له دیوال یې ورته کښېني او یا که په ولاړه امتیازې کوي ملګري ته خوا ته وکړي ملګري له وایي ته زما شاته ودرېږه چې زه امتیازې کوم ته امتیازې وکړي سړی د شا له ولاړې خلکو نه پټ کړی دا هم جایزه هلکه پې پوه شي واه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور بن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه قال رايت لي انا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فاتى صبابه ما ځان لیدلی دی او نبی علیه السلام نتماشا موږ تلو فاتا صباتا ته قوم نبی علیه السلام راغی ډیران دی یو قوم ته خلف حایطن دی یو باغ شاته یو دیوال شاته دیوال شاته فقام ودرید کما یقوم احدکم فباله فانتبست منهم ما ځان لرې که د ده نه چې تشي امتیازې کوي چې زه ته لرې ودرېږم فاشار الی ما ته اشاره وکړه چې راشه فجیتو چې زه ورغلم فقمتو عند عقبي شاته زه ودرېدم حتی پر هغه چې فارغه شي شاته ودرولم دا یې څه دپاره یا خو دا چې تستر راشي او یا دا چې څوک راځي دی خو ولاړ دی هغه به وایي چې همدې همداسې ولاړ دی را به شي په خیر حالې به ورسره وکړي
نو هغه ودراو که څوک راځي چې دی پوی کې چې هغه په تش او دسماتې لګیا هلکه تاسو پې پوه شي یو سړی به په دسماتې ناست او بل ورته السلام علیکم هغه به وایي چې همداسې ناست دی نو داسې نه ده پکار الله باب البول عند صباحة قوم. بعد بیان د بول عند په ډیران د قوم دغه حدیث پکې ذکر قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي وائل قال كان ابو موسى الاشعري يشدد في البول ويقول ان بني اسرائيل كان اذا صاب صوب احدهم فرزه فقال حذيفة ليته امسك اتى رسول الله صباحة قوم فقال قائلا. ابو وائل وای چې ابو موسی اشعری به ډیره سختی په امتیازو کې کوله تشه امتیازو څنګه سختی به کول بوتل به د شیشې ځان سره ګرځاو چې کله به حاجت پیښ شنو بوتل کې به بزاو 10 مات صحیح ده او بیا به په آرام سره دا بوتل کمزې کې واړاو ځکه چې په ځمکه امتیاز کوم نو غدار غلان د نقطه این اساس کې براواله زینو ډیره سختی به کول او ویلی به ان بنی اسرائیل کان اذا اصاب صوب احدهم قرزه بنی اسرائیل چې کله به بول ورسېدل کپړو د دوی ته قرزه او کپړې به کټکولي فقال حذیفه ویل لیت و امسک شاید چې د ابو موسی اشعری امسک د دې سختۍ نه بند شوی ولا سینې ولې کاش کې دا سختی نه وې کړي اتا رسول الله صلی الله علیه وسلم صبات قوم فبال قائما ولی چې نبی علیہ السلام راغی ډیران د قوم ته په ولاړې امتیاز وکړو نو امتیاز کې ډیره سختی نشته نو کله وای چې وړ ساس کې براوالو زی دروازه لیزي کا نبی علیہ السلام په ولاړه کول نو په ولاړه چې سره امتیاز کوي سوالو ساس کې بنو ورزي ما دومره تشدید نه ده په کار لکه د چې څنګه شروع کړي الکه په پوښ باب غسل الدم باب د بیان د وینې د وینځلو کې وینه مطلقه ذکر کړه ها او په حدیث کې د حیض وینه دا د نفاس او د استحاضه وا قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن اسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تفيض بالصوم كيف تصنع؟ قال تحط ثم تخلص بالماء وتنزعه وتصلي فيه. ګورئ اسماء رضی الله عنها وای یو خزر علی نبی علیہ السلام ته ورته وی خبر راکا اهدانا یو زمونږه تحیز په صوب حیز په راشي په کپڑا او کپڑا په وینو شي کوي په تسناو دا بس کوي قال نبی علیہ السلام ته تحته غریبه ثم تقرصه او بیا به دسی کې بالماء پوبو وتنزهه بالماء او بیا به نسم پوبو کې غسل وی به میزي دلته نسه په معنا د غسل سره په بول الجاریه کې چې نسه راغله دا غم په معنا د غسل سره د ایندرا وتصلي فی بیا په کې او دس کوي مونږ به پکې کوي واه قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمه بنت حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امراه مستحاضه فلا اطهر. اے د خدای پیغمبر ازي واخذ ما چې حیض را باندې راځي فلا اطهر نه پاکېږم اپا دا او صلات من پرېږدم یاره د خدا خیال چې استحاضه باندې بم منځ پریدي لکه په حیض چې څنګه پریدي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا مپرېږدا انما ذلك عرق دا خدرک وینه دا وليس بحیض حیض نه ته معذور ای فاذا اقبلت حیضتو کې چې کله د حیض را مخامخ پدای صلات من پرېږدا وایذا برت چې کله حیض شاته لاړ پخسیلی ان کې دم وینه ځان نه وینځه ثم صلی بیا منځ کوي نه ځان نه وینځه او بیا منځ قال وقال ابي هشام وای زما پلار ویلی دی اوروا ثم توزئي لكل صلاه بیا مانځه تکو منځ حتا جی ذالک الوقت دې چې دا وخت ځکه معذور بار مانځل او دس کوي او دا دس بیا کارامه دي تر بل ټیمه پورې چې بل وخت داخل شه د بل مانځنو دا دس ما چې اگر کته شي امتیازي نه
ناقض وضو نه راغلی ما اودس ماتیږي په مزه د وخت سره. باب غسل المنی و پرکه و غسل ما یصیب من المرأة. الکه تاسو په پوه شئ کې دې خبرې کوي دې باب کې. اول غسل د منیو وینځل، دیم پرکه ګرول د منیو، او دریم وینځل دا غسا یصیب من المرأة چې ښځې نتا ته در ورسي. کم رطوبت د ښځې د شرمګاه ستا بدن سره ولګېږي هغې وینځل هم پکار دي. غسل ما یصیب من المرأة هلکه پې پوه نه شئ دا درې سیسونه. اعتراض دا ده چې ترجمه الباب کې خو دا درې سیسونه دي او حدیث کې دی چې کم دی صرف دا یو شی ذکر کوي چې غسل دی، نه پکې فرق شته او نه پکې دا بل سیس شته چې ما یصیب من المرأة هغه رطوبت چې د ښځې د بدن نه سړي ته ورسېږي پکې نشته. دا اعتراض دی. ډېر جوابونه عالمانو کړي دي. چا ویلي دي چې د ناسخینو نه خطایي شوې ده او چا ویلي دي چې د اراده وه چې زه به لیکم خو موقع میلاو نه شوه. دا غلطه خبره ده ځکه بخاري شریف چې ده ولیکه نو دې نه هغې نه بعد 30 کاله دی ژوندی و، 30 کاله کې ورته موقع نه ده میلاو شوې. چا ویلي دي چې روایات د شرط مطابق نه و، دا هم غلطه ده ځکه روس راځي بابن پی غسل ما خرج من فرج المرأة ای کی بیا حدیث ذکر کئی کر. صحیح ده. نو صحیح جواب داره چې امام بخاری لوی شان ده کله دې داسې چلو کې یو شی صراحتاً ثابت کړي او بل ته اشاره وکړي. نو غسل خو د فرق د ګرولو د منیو نه اعلی دی، نو غسل ثابت کا او اعلی ادنا چې فرق دی هغه ته ضمناً معلوم شي. هلکه تاسو په پوه شئ. بل دا غسل ما یصیب من المرأة ته معلومیږي ولې ځکه دلته غسل جنابت مراد ده چې دې حدیث کې راځي. او جنابت کې چې سړی کور والا سره نږدې شي نو د سړي منی خو رحم د مرئې کې لاړ شي، نو چې سړي پسې ورسره څمختې دي دا د ښځې هغه رطوبت دی. دلته وینځل راغله نو دا وینځل د منیو نه دي که منی خو لاړل که نه. تاسې په خبره پوه شئ نو دا ته ضمناً ثابتېږي چې غسل ما یصیب من المرأة. هلکه تاسو پې پوه شئ که پې پوه شئ. ښه د منیو مسله اختلافي ده. ترمذي شریف کې هم دا ویلي دوه امامان د طهارت قائل دي او دوه د نجاست. امام مالک او امام ابو حنیفه د نجاست د منیو قائل دي او امام احمد او امام شافعي د طهارت قائل دي. بیا څوک وایي چې د ښځې هغه ناپاک دی او د سړي پاک دی. بعضې پکې دا وایي او بعضې وایي ناپاک دی او بعضې وایي پاک دی. دا اختلاف هملته ویلی وایه. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا عمرو بن ميمون الجزري وعن سليمان بن يسار عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كنت اغسل الجنابه من صوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاه وان مع الماء في صوبه. ام المؤمنین وی ما به جنابت وینځه. جنابت خو څوک نشي وینځلی ځکه خو کیفیت دی، اعراضو نه دی، په سترګو باندې نه ښکاري، حسي نه دی. كنت اغسل اثر الجنابت د جنابت اثر به نښه به مې مینځله. د جنابت نښه صحیح چې په شرمګاه د سړي باندې لمدبل پروت دي او یا په جامو د سړي باندې لمدبل پروت دي. من صوب النبي علیہ السلام د نبی علیہ السلام د کپڑے نه. فیخرج دی به ووتو الی الصلاة مانځه ته. وان بقاع الماء فی صوبی او نښې د جامو به فی صوبی د نبی علیہ السلام په کپړو کې وې و به مې وینځه. دا چې کپړه چې وینځي دا داسې وینځي خو دلته لمدبل نښه پاتې شي که نه، دا نور وچې او دا لوندي. فرق د نورو روایاتو نه معلومېږي. وایه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان بن يسار قال سمعت عائشة رضي الله عنها
وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن يصيب الصوب فقالت كنت أغسله من صوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقضي إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقاع الماء. وای ما د عائشې رضی الله عنها تاسو کو د منی مبارکه حکم یې څه دی په داسې حال کې چې کپڑے ته ورسی فقالت كنت اغسل من ثوب رسول الله صلی الله علیه وسلم ما به وینځلې د نبی علیہ السلام د کپڑے نه فيخرج الى الصلاه نبی علیہ السلام په مانځل راووتو واثر الغسل في ثوبه او د وینځلو نخې به په کپڑے وي الکه بقاع الماء دا بدل دی د اثر الغسل نه د وینځلو نخې به په کپڑے وي د وینځلو نخې چې دی بقاع الماء نخې د وبو الکه د اثر نه مراد بقاع الماء نخې لندبل د وبو دا به بدل شي د اثر الغسل. باب اذا غسل الجنابه او غيرها فلم يذهب اثره بعد د بیان د دې کې چې کله جنابت وینځي او یا غیر جنابت بل شی بل پلیتی لکه وینه و غیره وینځي او فلم يذهب اثر لاړ نشي او سړی مونږ کوي یعنی لمدبل پاتې شي دا څنګه دی دې کوم د قباب ذکر کوي الله. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في ثوب تصيب الجنابه قالت عائشه كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الى الصلاه واثر الغسل فيه بقول الماء. عائشہ رضی اللہ عنہا فرمای ما به وینځه د نبی علیہ السلام دغه نه د جامونه اثر د جنابت یا به نبی علیہ السلام مانځه ته وته او اثر د وینځلو په پد کېو اثر د وینځلو چیو بقاع الماء پاتوشینی دی وبو الله. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها كانت تغسل المني من صوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم اراه فيه بقعه او بقعا. ام المؤمنین فرمای چې دې به منی وینځل د نبی علیہ السلام د کپڑے نه او بیا به لیدل پدې کې بقعتن او بقعان نخې به پکې لیدلې نخې به پکې لیدل او یا به پکې نخې لیدلې د وبو هغه نخې به پکې ښکارې دي هلکه په پوی نشي بس دی.